بدګماني په موږ مسلمانانو کې داسې رایج ده زما محترمو ګویا چې دا موږ اډو ګناه ته تصور کوو چې ګویا دا اډو ګناه ده بدګماني په مؤمن باندې نبی رسول باندې قرآن کې الله وی وان بعض الظن اثم بعض ټیم کې ګمان دا چې کوم دی ګناه ده نبی رسول الله مبارک صحابو خپل کور والے سره تشریف فرماو ټولې بیبیانې ورسره ناست وې هغه وخت کې کوم وخت کې چې پرده عام نه وه پرده فرض شوې نه وه صحابه لار باندې تېرېده نبی رسول الله مبارک اواز وکړو او صحابو اعلان وته که صحابه د الله رسول جی قربان نبی اسلام مبارک ته وی صحابه دا ما سره چې کوم ناست دي دا زمان نکاح کړي منقوحي طیبه پاکي خدي دي استاد مند دي ګوره صحابه جواب کې سوې د ما محترم د الله رسول زمون تصور چې پتا باندې په بدګماني وکړو زمون په ذهن او په ګمان کې دا ناراضي چې تاسو سره ناستي د الله رسول کې تاسو سره پرپټه زمون په بیان ناست وي د دې صحابو د دې شاګردانو بدا ګمان مرانه شي چې پیغمبر سره د ناست داسې اصلاح د صحابو کړو د ما محترم نو نبی رسول الله مبارک وته وي ما ته پته ده چې تاسو زما شاګردان یې تاسو دا ګمان او تصور نشئ کولی خو لیکن د بدګمانۍ د بچ کېدو دپاره او روان امت دپاره چې کوم دی یو نشانه ده دا د ما محترم